سونو اف ام ریډیو ټولو لیدونکو ته زما کرن خان سلامونه. خدای دې وکړي چې څومره هم اوریدونکي یې دا وخت زما غږ اورئ، نو روژې مو په خیر شه او راتلونکي اختر مو بختور شه او ډیره مننه ستاسو د ټولو. د ډاکټر صاحب شاه صابر صاحب کلامونه چې دي دغه کلامونه خو په ټولو کې موسیقیت دی. موسیقیت پکې دومره دی چې ډیر زیات دی. پکې هر یو کلام چې ګورې نو داسې د موسیقۍ ډک دی او دغه کلیات دي ډیر ښکلي اسد دانش کتابتون والا چاپ کړي دي او د صاحب شاه صابر کلیات، نو په هغې کې تقریبا چې دغه ټول کتابونه راټول شوي دي. ما هم دغه کتابونه هم ما لوستي وو او د ذکر به زه خامخا کوم د ډاکټر محمد اسرار اتل صاحب د هغې برکتو چې زما پاملرنه ډاکټر صاحب شاه صابر ته راړولې وه او بیا چې کله پکې زه وننوتم ولوستو مې نو هر کلام انتخاب نو پوره یو البم مې وله وکړو. بیا هغه ماښام دی اولنۍ برخه هغه خلکو ډیر زیات خوښ کو. پای کې ډیر ښکلي کلامونه او د خانانو به څه وایو چې خانان دي او ستوري د سختو نه تیریږي چې سحر ته رسي. یو پکې دا و چې څه ګلونه څه رنګونه او څه نغمې کم ستا د ښار خبرې ستا په شان خوږې کړم. نو داسې بلا یو شمېر کلامونه پکې چې ورته وایي هیټ شوي وو که نه، خلکو خوښ کړل. نو بیا موږ هڅه وکړله چې دویم البم وله هم زه ریکارډ کړم. نو په هغې کې د خپل نظر زورورتیا ګوري او رنګ د میکدې په بله واړوه او زه اوس هم کله کله د ډېر ښکلي کلامونه پکې. خو په دې کې یو کلام دا دی، زه به غوښتنه کومه د سونو اف ام د آرشیپ نه، دا زما په یوټیوب باندې شته هم د یادونه په نوم باندې. ډاکټر صاحب دونه زیرک انسان و، یو خو هغه لوستی هم ډېر و، په کرټیسیزم کې هغه پی ایچ ډي و، پی ایچ ډي ډګري پکې اخیستې وه. په ګلوبل وارمنګ باندې دا کومه تودوخي د موسمونو د اړی ګړی چې روان دی په دې باندې خدای خبر چې هغه کله دغه لیکل کړي دي چې د سمندر هوا بدله شوله. نو دا پوره نظم ما په دغه یادونه کلام کې ویلی دی او دا نظم به که سونو اف ام د خپلو اوریدونکو ته ډالۍ کړي نو زه به خوشحاله شم. او دویمه دا چې په دې کې صاحب شاه صابر صاحب کوم بدبختیو ته اشاره کړې ده چې د سمندر هوا ولې بدلیږي، ولې بدله شوله او ولې به نه بدلېده. دا د ونو بوټو دا قتل عام چې کیږي په دې باندې هغه ډیر کار کړی دی. نو دا ډیر لوی کار شوی دی په پښتو ادب کې او بیا په هنر کې ما ریکارډ کړی دی. نو زه دا غټ کریډټ ګڼم د ځان دپاره. نو دغه کلام په دې کلام باندې عمل دا زه خپلو اوریدونکو ته وایم. نن یې تلین دی، د تلین په مناسبت باندې زه خواست یم د ډاکټر صاحب د کورنۍ سره د هغه د ماشومانو سره بچو سره په اړیکه کې یم. نن مې هم د هغې پوښتنه کړې ده د زیګر او د سنګر او د کشماله. نو لګیا دي بچي سبقونه هم وایي او کور د ودان وي د هغه مور د هغه زمونږ د روندار زمونږ د هغه خور چې دغه ماشومانو تربیت یې ډېر په ښه طریقه کړی دی، څنګه چې د ډاکټر صاحب خواهشونه او ارمانونه. نو د ډاکټر صاحب بچي دې ښاد وي، د ډاکټر صاحب مینان دې ښاد وي، د ډاکټر صاحب شاګردان دې ښاد وي، دوستان دې ښاد وي. څوک چې هم زما غږ اوري زما سلام دې ورته ورسیږي. او د ډاکټر صاحب په شاعرۍ کې چې نور کار هم وشي نو ډېره بخي. او زه به دغه پیغام هم خپلو مینوالو ته ورکوم چې ډاکټر صاحب په دغه یادونه کلام کې د سمندر هوا بدله شوله، په دې کې هغه دغه پیغام مونږ ته راکړی دی چې باید مونږ د ونو بوټو خسماني وکړو، ویې کرو. سپرلی دی، روژه ده، خواست کومه عرض کومه خپل ولس ته چې څومره هم خلک زما غږ اوري نو یو کس دی یو بوټی وکري او د هغې د خسمانه وکړي. ها دا یو خیال دی وکړي چې په بوټو کې د لاچي نه کري، کیکر دی وکري، شنډی دی وکري، بکیاڼه دی وکري، نختر دی وکري، توت دی وکري. دغه زمونږ دغه علاقایي ونې بوټي د دې وده دی وکړي، د خپلو ځنګلونو د خیال وساتي. او چې څومره ډېر خلک زما غږ اوري یو بوټی وکرئ او د هغې خسمانه وکړئ
نو راتلونکي کال ته به دا موسم سمي، بل کال ته به دا سمي. دا زمونږ د راتلونکي نسل زمونږ سره امانت دی چې مونږ د ونو بوټو خصمانه وکړو، ویې کرو، پالنه یې وکړو، نو د دې وطن دغه موسمونه به سم شي. ځکه چې راتلونکي جنګونه چې دي هغه د ټوپک او د ټینک او د کلاشنکوپ او د بم نه دي. راتلونکي جنګونه د موسمونو دي، او تاسو د موسمونو بدتمیزۍ په دې کرونا کې ولیدلې. نو د موسمونو د خیال ساتلو دپاره باید چې موږ بوټي وکرو. نو د ډاکټر صاحب ارواښاد صاحب شاه صابر دی، روح ښاد وي، او خدای پاک دی وکړي چې د ډاکټر صاحب په فکرونو، د هغه په شعرونو او د هغه په کړي کار باندې او د هغه د معاشرې ته په جوور نظر باندې مونږ پاتې خلک پوه شو. ډېره زیاته مننه د سونو اف ام.